یو کس وایي چې د اودس نه پس چې موزې اچولې وي او اودس وي او موزې کوزې کې، نو دې سره په اودس څه فرق پروزي که نه؟ اودس چې وکړي بیا موزې واچوي او اودس مات شوی نی او موزې وویستې، نو دې سره اودس نه ماتي. اودس اله ماتیږي، یعنی فرق راځي په اودس باندې چې کله اودس مات شوی وي موضوع باندې مسح وشوه. اوس نه، لیکن چې تر څو پورې اودس نه دی مات شوی دا داسې لکه چې تا موزې نه دي اچولي. وایي بعضې خلک اللهم انت السلام ومنک السلام سره لاس اوچتوي او بعضې نه اوچتوي. ستا خوښه ده که اوچتوي هم دا دعام ده، اللهم انت السلام، یا الله ته سلام یې، ته سلام یې، یعنی د هر عیب او نقص نه ته محفوظ یې. ومنک السلام، او سلامتیا هم ستاره طرف نه ده. نو چې بنده کله دا وایي چې یا الله سلامتیا ستاره طرف نه ده، مطلب دا ده چې ما ته سلامتیا راکړه. او چې دعا سړی غواړي نو لاس اوچتولی شي. یو کس وایي چې موږ په کور کې د جمعې په شپه باندې درود وایو، دا صحیح ده او که نه؟ او په آخر کې لږ جهري ذکر کوو، آیا دا دوه کارونه صحیح دي او که نه؟ درود شریف چې وایي نو هم ځان ځان ته وایي، خیر دی که په یو ځای کې ناست او ځان ځان ته وایي. او جهري ذکر چې کوم دی نو دا مه کوئ، بلکې تسبیحات وایي، لا اله الا الله، استغفار. جهري ذکر چې سلسلې سره څوک منسلک وي بیا مجاز وي، د شیخ د طرف نه اجازت ورکړی شوی، نو هغه کولی شي. اسې جهري ذکر که ځان ته یو سړی کوي نو کولی شي. یو کس وایي چې یو سړی غالب ګمان دا دی چې د ښځه بدچلنه ده، د شریعت رو سره آیا دا سړی د خپله ښځه قتلولی شي؟ نه، تر څو پورې چې صراحتاً لیدلی نه، بیا د هغې دپاره خپل حکم دی، رجم دی. او چې دا یې نه لیدي نو د ګمان په بنیاد باندې ښځه نشي وژلی. یو کس تپوس کړی دی چې په کوم جانواز باندې موږ مونځ کوو، په هغې باندې د مدینې یا د مکې تصویر وي، په هغې باندې کېناستل دا جایز دي او که نه؟ جایز دي باندې کېناستل، ځکه چې د تصویر حکم دا اصل حکم نه دی، د تصویر حکم د اصل حکم نی. البته که جانماز نی او د تصویر په صورت کې مثلا د فریم کې خانه کعبه یا مدینه منوره هغه د زړندورو دپاره یو بیا ته په هغې باندې کښېنو دا نه ټیک، لیکن جانماز خو وي دی دپاره چې په هغې سړی په مونځ کې ولاړ وي. یو کس وایي چې چا پورې د قرض وي او قرض واپس نه درکړي نو خیرې کول جایز دي او که نه؟ چې چا پورې د قرض وي نو قرض ته وصول کا، که قرض نشي وصولولی نو الله جل شانه نه دعا غواړه، لیکن خیرې ستا حق نه دی چې هغه ته وکړي. یو کس وایي چې کوم مسلمان بهر لاړ شو د ویزې دپاره د یو غیر مسلم سره لیکلي دي پیپر میرج، دا اوکي نو دا ګناه خو نه ده. د غیر مسلم سره نکاح کیږي نه، غیر مسلم سره، مشرک ښځې سره، کافر سره نکاح نه کیږي. البته کتابیانو سره کیږي چې په خپل کتاب باندې وي. نن سبا اکثر یهود او نصارا د خپل کتاب نه واقف نه دي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی بل ته په هدیه کې ګډ راوست، اوس دغه سړی په هغې باندې قرباني کوي، قرباني په هغه ګډ کیږي او په باندې کیږي چې ګډ دومره عمر وي چې قرباني وي. نو چې کله دې سړی ته هدیه کو د په خپله پیسې نه دي ورکړي، خو چې هدیه کو نو هدیه سره دی مالک وګرځېدو، اوس چې کله مالک شو نو د قرباني کولی شي. یو کس وایي چې یو سړی په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو، نو د ده دا خوب رښتیا او دروغ د دې به څنګه پته لګي؟ چې کله دا خوب وویني او چې کوم کس د خوب په تعبیر ورکولو کې ماهره دی هغه ته بیان کی، بیا به پته ولګي د رښتیا او د دروغ. مخکې نه د تخمیني قایمول نه دي پکار. د خوب معامله داسې ده چې د هغې د لیدو سره تعلق